سبا لسم محرم دی او په خپلو بچیانو باندې په خپل کور والو باندې ښایسته خوراکونه وکړئ، سمې خرچې پرې وکړئ د زړه نه. فایده یې څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په دغه ورځ باندې یعنی په لسم محرم باندې چا په خپلو کور والو بچیانو باندې فراخي وکړه، وسعت یې پرې وکړو، یعنی ښایسته خوراکونه خرچې پرې وکړلې، نو وایي الله جل شانه به راتلونکي کال چې څومره د رزق دی دا به ورته فراخه کي، په رزق کې به الله وسعت ور نصیب کي، برکت به ور نصیب کي او ښایسته خوراکونه به ټول کال الله جل شانه په ده باندې وخوري. سفیان ثوری رحمه الله د دې حدیث باره کې لیکلي دي چې په دې باندې ما تجربه وکړه او چې څنګه دا حدیث همدغسې مې عمل وکړو، په رزق کې مې په دغه ورځ باندې فراخي وکړه په خپلو کور والو باندې، وایي ټول کال الله جل شانه ښایسته رزق راکړو، ښایسته خوراکونه یې راته راکړه. نو په دغه ورځ باندې سبانۍ ورځ ده، ښه ډېر ملګري پوښتنه کوي چې دا کله ده او کم تاریخ دی او کومه ورځ ده، نو سبانۍ د چهارشنبې ورځ ده، نن سه شنبه ده، سبا چهارشنبه ده، دغه ورځ ده. ښایسته خوراکونه تیار کړئ، خپل کور کې خپل بچي خپل کورواله ترې راتاو کوئ، ورته وایي تکړه شئ اوس یې خورئ. نو ښایسته خوراکونه د خپلو بچیانو د خوښې کور کې کښېنئ، یو میټینګ وکئ، د چا چې کم خوراک خوښ وي او د چا کم خوراک ته زړه کېږي هماغه خوراک ورته تیار کړئ، هماغه رنګې فراخي پرې وکړئ، وسعت پرې وکړئ. الله جل شانه به تاسو ته په اسانۍ سره رزق درکړي، په رزق کې به الله برکت واچوي. الله دې په اول ماله بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.